أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وسپدی آیات کې الله تبارک و تعالی د هغه زنانه عدت بیانوي چې د کومې زنانه خاوند وفات شي. داسې زنانه ده چې خاوند یې وفات شه، برابر خبر ده که هغه زنانه واده وي او که واده نه وي، مدخول بها وي او که غیر مدخول بها وي، که هغه زنانه حامله یعنی په خېټه بچی او که غیر حامله بچی نه وي، که هغه زنانه بالغه او که غیر بالغه یعنی ماشومه وي. خو چې کله د یو زنانه نکاح شوی دی او د هغې خاوند دی خاوند یې وفات شه، نو که دا واده ده که بې واده ده، که دا حامله ده که غیر حامله ده، که بالغه ده او که غیر بالغه ده، خو دغه زنانه د هغې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. 4 میاشتې او 10 ورځې به دغه زنانه د بل چا سره نکاح نشي کولی، د خاوند په کور کې به اوسیږي او زینت ډول سینګار به نه کوي، رنګینې او ښایسته جامې به نه اغوندي، رنګونه سرخي ناخن پالش او کریم وغیره به نه لګوي، خوشبویي به نه استعمالی. دې ته احداد ویلی کېږي او دا په سنت سره ثابت دي. دا کارونه په دې باندې منع دي، دا کارونه به نه کوي. یو هغه زنانه ده چې هغې ته وینځه ویلی کېږي، نو د وینځې لپاره بعضې فقها ذکر کوي چې د وینځې د هغې عدت 2 میاشتې او 15 ورځې دي د دې بل په نیمه باندې. ځکه وجه دا ده چې غلام او وینځه د هغې احکامات دا په نیمه باندې، هغې ته چې کوم پیدې رسي نو هغه هم نیمه دي، او کوم سزاګانې او عذابونه چې ورته رسیږي نو هغه هم په نیمه باندې دي، او کوم احکامات پرې لاګو کېږي نو هغه هم په نیمه باندې دي. نو دا د هغه زنانو دپاره عدت دی چې وینځي نه دي، نور که هغه بالغی که غیر بالغی، که حاملی که غیر حاملی، او که مدخول بهای او که غیر مدخول بهای، یعنی واده شوی او که نه شوی. نو الله رب العالمین فرمایی والذین او هغه کسان یتوفون چې مړه شي منکم ستاسو نه، ویذرون او پریدي هغې ازواجن بیبیانې ښځې پریدي یعنی ښځه یې پاتې شوه او سړی وفات شه، یتربصنا انتظار وکړي دا زنانه بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر 4 میاشتې و 10 او 10 ورځې. فاذا بلغنا کله چې ورسیږي دیو اجلهن ختمېدو د خپل نیټې ته، د عدت ختمېدو ته نږدې شي، فلا جناح علیکم نو نشته هیڅ ګناه په تاسو باندې پیما په هغه څه کې فعلنا چې کوي دا زنانه پی انفسهن د خپل ځان په حق کې بالمعروفي د شریعت مطابق، د خپل ځان په حق کې د شریعت مطابق یو جایز کار کوي. مطلب دا دی چې هغه بیا بل ځای نکاح کوي نو بیا کولی شي چې کله عدت ختم شي. والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې کوئ تاسو خبیرون ډېر ښه خبردار دی. ولا جناح علیکم او نشتره څه ګناه په تاسو باندې فیما عرضتم به من خطبة النساء. اوس په دې آیات کې الله تبارک وتعالی 4 کارونه الله رب العالمین بیان کړي چې په دې کې 2 کارونه هغه جایز دي او 2 کارونه هغه ناجایز دي. هغه دا دی چې خطبه په طریقې د تعریض سره اشارتن څه خبره کول، اشارتن چې هغه الفاظ کنایي استعمال کی صراحت سره داسې ونه وایي، خاصې اشارتن د نکاح خبرې وکړي. مطلب دا دی چې داسې ووایي چې یاره بغیر د نکاح نه ژوند تېرول ګران دي، مشکل دي، داسې ورته یو سړی ووایي. او دویم دا دی چې په زړه کې پټه اراده د نکاح کولو دا هم جایز دي. دا 2 کارونه جایز دي الله په دې آیت کې بیان کړي. یو خطبه په طریقې د تعریض سره، مطلب دا اشارتن هغې ته دا خبرې کول چې را د نکاح اراده د زما تا سره، خدا په طریقې د اشارې سره تعریض سره. دویم په زړه کې پټه اراده د نکاح ساتلو دام جایز دي، په دې باندې انسان ګناهګاریږي نه. یو زنانه په عدت کې دا خو بل یو کس دی
هغه دا غواړي چې د څنګه عدت ختم شي زور سره نکاح وکما، نو په زړه کې دا اراده د نکاح ده، نو په دې باندې ګناهګار نه دی. او دوه کارونه هغه د زنانه دپاره او د دغه شان کې د دغه کم چې کم کس چې ورسره اراده د نکاح کوي نو هغه دپاره هغه جایز نه دی. یو هغه جایز نه دی وعده د نکاح کولو په پټه باندې، چې وعده ورسره وکړي مستقل چې څنګه عدت ختم شو نو دواړه به نکاح کوو، دا وعده ناروا ده. دویم نمبر نکاح تړل، چې بالکل نکاح وتړي په دغه عدت کې، نو دا هم ناروا دي. نو دغه څلور خبرې الله بیان کړلي. الله تبارک وتعالی فرمایي ولا جناح علیکم، او نشتره څه ګناه په تاسو باندې پیما په ویلو د هغه الفاظو کې عرضتم به چې اشاره کوئ تاسو په هغې سره من خطبت النساء د غوښتنې د زنانو نه چې زنانه پې غواړئ، او اکننتم یا اراده ساتئ د پټولو فی انفسکم په خپلو زړونو کې، او اکننتم یا پټې وساتئ فی انفسکم په خپلو زړونو کې اراده د نکاح، علم الله پته د الله تعالی ته انکم چې یقینا تاسو ستذکرونهن خامخا یادوئ به تاسو دې زنانو لره، ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدې مه کوئ د نکاح د دیو سره سرا په پټه باندې، الا ان تقولو مگر دا چې ووایئ تاسو قولا معروفا څه خبره د شریعت مطابق، ولا تعزموا او مضبوطوي عقدة النکاح غوټه د نکاح، تړل د نکاح مضبوطوي، حتی یبلغ الکتاب تر دې چې ورسیږي عدت اجله خپل هغه مقرر وخت، 4 میاشتې 10 ورځې چې تیرې شي نو بیا نکاح وتړه خیر دی. خو دې نه مخکې نکاح به تړیم نه او د نکاح وعده به هم نه کې، 2 خبرې ناروا شوي. لا تواعدوهن سرا یو دا چې وعدې به ورسره د په پټه باندې د نکاح نه کوئ، دویم ولا تعزموا عقدة النکاح، او 2 خبرې جایز شوي، یو عرضتم به من خطبة النساء، او دویم او اکننتم فی انفسکم. وعلموا پوی شی ان الله یقینا الله تعالی یعلم پویږي ما فی انفسکم په هغه څه باندې چې ستاسو په زړونو کې دي، فاحذروه نو ویریږئ د الله تعالی نه. وعلموا پوی شی ان الله غفور حلیم یقینا الله تعالی دی بخونکې صبرناک. والذین او هغه کسان یتوفون چې وفات شي منکم ستاسو نه، ویذرون او پریږدي هغوی ازواجن بیبیانې یتربصن انتظار بکی دا زنانا بی انفسهن په خپلو ځانونو باندې 4 اشهرین 4 میاشتې و 10 او 10 ورځې، فاذا بلغنا کله چې ورسیږي دیو اجلهن خپلو نیټو ته عدت ته، فلا جناح علیکم نو نشته هیڅ ګناه په تاسو باندې پیما په هغه څه کې فعلنا چې کوي دا زنانا پی انفسهن د خپل ځان په حق کې بالمعروف د شریعت مطابق، والله بما تعملون خبیر الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ ډېر ښه خبردار دی. ولا جناح علیکم او نشته څه ګناه په تاسو باندې پیما په ویلو د هغه الفاظو کې عرضتم به چې اشاره کوئ تاسو په هغې سره من خطبت النساء د غوښتنې د زنانو نه، او اکننتم یا پټ ساتئ تاسو فی انفسکم په خپلو زړونو کې، علم الله پویه دی الله تعالی انکم چې یقینا تاسو ستذکرونهن خامخا یادوئ به تاسو دې زنانو لره، ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدې مه کوئ د نکاح د دیو سره سرا په پټه باندې، الا ان تقولو مگر دا چې ووایئ تاسو قولا معروفا څه وینا د شریعت مطابق، ولا تعزموا او مضبوطوي عقدة النکاح غوټه د نکاح، حتی یبلغ الکتاب اجلا تر دې چې ورسیږي عدت خپل مقرر وخت. وعلموا پوی شی ان الله یقینا الله تعالی یعلم پویږي ما فی انفسکم هغه څه باندې چې ستاسو په زړونو کې دي، فاحذروه نو ویریږئ د دغه الله نه. وعلموا پوی شی ان الله چې یقینا الله تعالی غفور ډیر بخونکی دی، حلیم ډیر صبر کوونکی دی.
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.